بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. د دې ځای نه دوه مناظرې ذکر کیږي د منافقینو سره. یو مناظره دا د وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، د هغوی جواب دا د انما نحن مصلحون. الله تعالی د هغوی په جواب رد کوي الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، او دا رد مؤکد کوي په پنځو تاکیداتو سره. دویمه مناظره وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. هغوی نه چې د څه شي مطالبه کیږي نو هغوی جواب په ډېر قبیحې وجې سره ورکوي، أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. الله تعالی د هغوی د جواب تردید کوي او مؤکد کوي په پنځو تاکیداتو سره. الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. درې فرق دي دواړو مناظرو کې. یو دا ده چې اوله مناظره کې وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، د دې نه مطالبه د ترک د ما لا ينبغي ده. او په دویمه مناظره وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، په دې کې د دوی نه مطالبه په فعل د ما ينبغي ده چې هغه ایمان دی. یو فرق. دویم فرق دا دی چې په اوله مناظره کې دوی جواب کوي نو تزکیه د نفس کوي، د ځان تزکیه، انما نحن مصلحون، دا جواب. دویمه مناظره کې چې دوی جواب کوي نو تصفیح د عقلاو کوي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، نو جواب داسې نه وایي چې موږ خو مؤمنان یو، جواب کې داسې وایي أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. تصفیح د عقلاو، هوښیارو خلکو، عقلمندو زیرکو خلکو ته دوی بیا عقلانو نسبت کوي. تاسو په پوه شئ نو الله جل شانه غوسه کیږي. الله وی الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. نسبت د سفح دوی ته کوي په طریقې د تاکید سره، په پنځو طریقو سره تاکید کوي. دریم فرق دا دی چې کله تردید په مخ اوله مناظره کې وشي نو آخره کې الله وی ولكن لا يشعرون. او په دویمه مناظره کې چې کله تردید وشي الا انهم هم السفهاء نو استدراک کوي په ولكن لا يعلمون سره. اوله مناظره کې د دوی نه نفي د شعور کوي او دویمه مناظره کې ته نفي د علم کوي. دا درې فرقونه دي. دې کې حکمتونه څه دي هغه به په خپل ځای کې راشي، خو یو اعتراض او د هغې جواب. اعتراض دا دی چې وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ دې کې خو بیان د ترک د ما لا ينبغي دی، او په آمنو کما آمن الناس دې کې بیان د فعل د ما ينبغي دی. دا ترک د ما ينبغي په فعل د ما ينبغي باندې ولې را مقدم که؟ ترک د لا ينبغي دا یې ولې مقدم که؟ تاسو به جواب وکئ چې ترک د ما لا ينبغي دا په منزله د تخلی عن الرذائل دی، او فعل د ما ينبغي دا په منزله د تحلی بالفضائل دی. او تاسو ویلی دی چې تخلی عن الرذائل دا مقدمه ده د تحلی بالفضائل نه، نو ځکه وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا مقدم که په وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا سره. تاسو په دې پوه شئ. او تخلی د تحلی نه ولې مقدمه ده؟ ځکه تخلی کې دفع د مضرتی او تحلی کې جلب د منفعتی،
او تاسو ویلی دی چې د په د مضرت اولاد د جلب د منفعت نه په پوه شوئ تاسو انشاءالله. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ چې کله ویلی شي دوی ته لا تفسدوا فی الارض تاسو فساد مکوئ په ځمکه کې، عطف علی یکذبون او یقولو. علامہ بیضاوی رحمہ اللہ یو څلور مباحث ذکر کئی. اول د آیت کریمه ترکیب او د اشکال مقدره جواب دا به ذکر شي عطف علی یکذبون او یقولو. دویم باس د فساد معنی او د هغې کیفیت دا به ذکر شي والفساد خروج الشیء عن الاعتدال والصلاح ضده دې سره. دریم د قیل قائل څوک دی؟ وإذا قیل لهم چې کله وویلی شي دوی ته څوک یې ورته ووایي. دې کې به درې احتمال ذکر کي والقائل هو الله او الرسول او بعض المؤمنین. څلورم باس د قالو انما نحن مصلحون د ما قبل سره ربط څه دی او د دې معنی څه ده او د اعتراض جواب دا به ذکر شي قالو انما نحن مصلحون جواب لیزا دې سره. اول باس وإذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض د دې آیت کریمه ربط مخکې سره څه دی؟ وایي دوو طریقو سره ربط دی. یا خدا نه چې وإذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض عطف دی په یکذبون، نو بیا به وإذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض دا جمله به په محل د نصب کې راشي ځکه په خبر د کانه بشي بما کانو یکذبون. نو واو اسم د کانه و یکذبون خبرو او اذا قیل لهم لا تفسدوا دا عطف شو په یکذبون باندې نو هغه خبرو نو دا خبر دی په محل د نصب کې. په پوښتلی او یقولو یا عطف دی په یقولو. ومن الناس من یقولو بیا به صله د من شي لکه یقولو چې صله د من ده. په پوښتلی بیا به داسې شي چې فلا محل لها من الاعراب د اعراب نه ورته څه محل نشته. په پوښتلی وما روی عن سلمان دا دفع دی او اعتراض ده. خلاصه د اعتراض دا ده وإذا قیل لهم لا تفسدوا که په یقولو باندې عطف شي او که په یکذبون باندې عطف شي نو بیا به معنا داسې شي چې دا وإذا قیل لهم لا تفسدوا دا قول منافقینو ته شوی دی. په پوښتلی او سلمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د دې آیت کریمه اهل لا تر اوسه پورې نه دی پیدا شوي. سوال باندې پوښت سلمان پارسی رضی الله تعالی عنہ نه منقول دی چې د دې آیت کریمه مصداق خلق لا موجود شوي نه دي. سوال باندې پوښوي نو دې جواب کوي. خلاصه د جواب دا ده چې د سلمان رضی الله تعالی عنہ د قول مطلب دا نه دی چې د دې آیت مصداق موجود نه دي بلکې مطلب دا دی چې د دې آیت کریمه مصداق د دغو خلکو پورې چې د نزول په زمانه کې موجود دي دې پورې منحصر نه دی. وروسته خلک کم کېدی شي ځکه دا تاسو ویلی دي چې قرآن کریم کې چې آیاتونو شان نزول بیانېږي تاسو دا آیت خو د خاص واقع باره کې راشي خو خاص واقع پورې خو منحصر نه وي که نه. په پوښتلی سلمان پارسی رضی الله عنه دغه مقصد وما روی عن سلمان هغه چې روایت شوي دي د سلمان رضی الله عنه نه ان اهل هذه الآیت چې اهل د دې آیت لم یاتوا بعد تر اوسه پورې نه دي راغلي فلعله اراد به شاید چې د اراده دای چې ان اهل لیس الذین اهل د دې آیت نه دي هغه کانو فقط چې اوس موجود دي بل وسيكون من بعد بلکې زرد چې شي بعد دې نه وروسته اب څوک من حاله حالهم هغه څوک چې د هغوی حالهم د دې منافقینو د حال په شانې وي. ولې
لأن الآیة متصلة بما قبل زکات متصل ده دما قبل سرا بزمیر الذي پیاب دا غ ضمیر د وجنا چې پدې کې ده وإذا قيل لهم د لهم دا ضمیر چا تراچي ده منافقین تراچي ده خو مغه مراد دي کنه سره د نور نن سلمانی پارسی قول ته تطبیق دقه ده چې ټول تی مراد دویم باز پرا د فساد معنا کوي او دا کیفیت فساد څه ته وایي خروج الشیء عن الاعتدال یو شی د اعتدالی حالت نه وتل په پوښتنه والصلاه ضده صلاه د هغې ضد ده صلاح اصلاح ضد نه ده ګوره صلاح ضد فساد او صلاح او اصلاح د افساد ضد وکلاهما دواړه دا صلاح او فساد یومان کل دوارن و نافعین عام دي هر ضررناک او هر نافع سیست معنا دا چې فساد وای ستا هر ضررناک سیستا او صلاح ستا وای هر نافع سیستا تاسو باندې به اعتراض وارد شي خچ دلته وای چې فساد ضد صلاح ده نو دلته دوی منع شو د فساد نه و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض د فساد نه منع شو که د افساد نه او جواب کې بیا دوی سوی انما نحن مصلحون هلته خو ځان له اثبات د اصلاح کوي تاسې په دې پوه شئ نو چې دوی ځان نه نفع د فساد کوله نو نفع د فساد خو په څه سره راځي په اثبات د صلاح سره راځي نه په اثبات د اصلاح سره ځکه شی چې کوم ثابت شي نو ضد یې نه پیشي کړه نو صلاح چې ثابته شوې وي ضد به یې نفع شوی وی چې هغه فساد دی لیکن دوی ځان له صلاح نه ده ثابته کړې بلکې چې ثابت کړي اصلاح ثابت دا خو د فساد ضد نه دی سوال باندې پوه نشته تاسو به جواب وکړئ خلاصه د جواب دا ده چې په انما نحن مصلحون کې دوی نفع د فساد وکړه په طریقې د کنایې سره او تاسو ویل دي چې کنایه ابلغ ده د تصریح صحیح ده ځکه چې دوی ځان له اصلاح ثابته کړه او اصلاح چې ثابته شي نو صلاح ورسره خود به خود رااله د اصلاح سره صلاح لازمه ده که اصلاح بغیر د صلاح نه راتلی شي نشي راتلی پې پوه شئ د مصلحون سره صالحون لازم دي نو په اثبات د اصلاح سره اثبات د صلاح راغی او صلاح ضد د فساد نه چې اثبات د صلاح راغی نو نه پې د فساد وشوه خو فی زعمهم ګورئ وکان من فسادهم فی الارض دا کیفیت د فساد باندې دوی به څه فسادونه کول چې خدای ورته وایي چې لا تفسدوا فی الارض فساد به کوسو نو دا دی وکان من فسادهم فی الارض او د فساد د دې پس که حیج الحروب خورول د جنگونو والفتن او د فتنو بمخادعت المسلمین چې مسلمانان به دوکه کول وممالات الكفار او مدد به د کافرانو کو علیهم د مسلمانانو خلاف و افشاء الاسرار لهم او ښکارا کول به رازونه دوی ته فإن ذلك یقینا دا کار یؤدي مبزي کیږي لا فساد ما په لار دی فساد دا ستا چې پزمکه کې دي من الناس د خلقنا والدواب سارون والحرث د کروندینا ومنه بعض د دین اظهار د معاصی د اهانت د بدین پوری په ان الاخلال بالشرائع ځکه ګډوډي ستن راوستل په شریعتونو کې والاعراض عنها مخ ګرځول د شرایعو نه مما هغه سدي یوجب الحرج والمرج چې موزیکی کی جنگ مانگ لرا حرج فتنه او قتل تا ويخل بنظام العالم خلل رسي ګډوډي شند عالم لرا د عالم نظام ټول ګډوډ
والقائل هو الله دا دریم بحث دی. قیل قائل څوک تاسو به دې پوه شئ. دا چرته دو ملایانو مناظره وه. یو ورته هدایت پیش کوي اذا قیل لهم لا تفسدوا، ورته لري چې ضعیفه دلیل دی پیش کوي ځکه قیل سره دلیل ضعیف وي. قیل هر ځای کې ضعیفه نه یې ګوره. قیل نه وروسته چې کوم قول ذکر شوی که نه نو هغې دغه له دلیل له به ګورې چې دلیل څنګه دی، دې له به نه ګورې چې دا د قیله قول. دا مختصر المعانی کې تاسو ویلي دی متول کې کله تفتزاني په خلخالي او زوزني باندې رد کوي. خیال تم راځي که نه قیله قیله سره راځي کوي. او زوزني او خلخالي خو د ده تربوران دي که نه، د تربورولۍ معامله ورسره کوي. خو د قیل نه وروسته چې د زوزني او د خلخالي اقوال ذکر کړي بعضې ځای کې ډېر مضبوط دي. ده خو پرې رد کړی خو د ده هغه ډېر کمزوری او د هغوی هغه ډېر مضبوط دي. اوس پرې پوه شئ نو هر ځای کې قیله ضعف ته اشاره نه یې که نه. دا خو اکثره دوی داسې کوي که نه چې بس یو ذهن کې یو سوچ ورشي او هغه ولیکي او خپله پرې تشفي نه کېږي نو بیا قیله ته منسوب کړي وایي چا ویلي دي چا ویلي. نو د قیل قائل څوک دی؟ قائل دا ویلي چا دي؟ وایي درې قوله دي. والقائل هو الله تعالی. الله ورته ووایي بلسان الرسول چې لا تفسدوا فی الارض. او الرسول یا ورته رسول په خپله ووایي چې لا تفسدوا فی الارض، د خدای نه ویرېږئ. او المؤمنین او یا بعضې مؤمنان ورته ووایي. وقرأ الکسائی و حشام قیل په اشمام د ضمې اولې سره. قیله کې اشمام کړی دی. اشمام چې وشي څنګه تلفظ پې کېږي؟ قویله. څنګه؟ قویله. قاب ته به ضمې ته ورمایله کړي او دا یا به واو ته ورمایله کړي نو اشمام به پکې وشي. څوک به پې تلفظ وکړي؟ مونږ قاریان نه یو، دا غم دی. قالوا انما نحن مصلحون. سلورم بحث د قالوا انما نحن مسلمون د دې د مخکې سره ربط څه دی او د دې معنا څه ده او یو اعتراض او د هغې جواب. ربط یې دا د جواب الاذا. دا قالوا انما نحن مصلحون دا د اذا جواب دی. و اذا قیل لهم هغه شرط شو دا اجازه شو. ورد للناس او رد ناصح دی علی سبیل المبالغه په طریقې د مبالغې سره. په طریقې د مبالغې سره د ناصح رد کوي او ورته وایي لا تفسدوا فی الارض، دی پرې رد کوي. والمعنی معنی دا ده چې انه لا یصح مخاطبتنا. صحیح نه ده مخاطبه موږ سره بذالک په دې خبرو چې فساد مه کوئ. ولې؟ فإن شاننا لیس الا الاسلام. ځکه شان زمونږ نه دی مګر اصلاح ده که نه. مونږ بل کار سره نه لرو د اصلاح نه بغیر. دا ځکه چې دا انما د قصر دپاره ده. وان حالنا متمحضه من شوائب الفساد. او زمونږ حال خالی دی د ګډوډیشن د فساد نه. دا ولې؟ لأن انما یفیدو، ځکه انما پیدا کوي قصر ما دخله علی ما بعده. قصر د هغه څه چې داخل وي هغه څه علی ما بعده په ما بعد باندې. مثل د دې مثال دا دی انما زید منطلقون. دلته قصر د زید کوي په انطلاق باندې. زید مقصور علی الانطلاق دی، متجاوز بل ستنه دی. و انما ينطلق زیدن دې کې څه چل کوي؟ قصر د انطلاق کوي په زید باندې. ما بعد باندې چې څه داخل وي دقې قصر به کوي. په پوه شئ؟ نو چې دا قصر شو انما نحن مصلحون، دې کې قصر افراد هم راځي، قصر تعین هم پکې راځي او قصر قلب هم پکې راځي. که د دوی خدا وویلې، که د دوی خیال دا و چې مخاطب صرف فسادیان موږ ته وایي نو قال انما نحن مصلحون کې قصر قلب شو. پې پوه شئ؟ او که هغه وایي چې فساد هم درکې شته او صلاح دواړه درکې شته
نو بیا قال انما نحن مصلحون دا بیا قصر افراد او دا چا متردد دی چې تاسو به څه شئ فسادیان به یو کوئ مصلحین به یو قالو انما نحن مصلحون دا بیا قصر تعیین شي و انما قالو دا یو اعتراض دی او دا جواب دی نو دوی خو فساد کو نو ځان له مصلحین ولې ویلي ده جواب کوي انما قالوا ذلك دا ویلي لانهم تصوروا الفساد بصورت الصلاه ځکه دوی تصور د فساد کړو په صورت د صلاه ولې لما فی قلوبهم من المرض ځکه د دوی زړونه مریضانو فساد ورته صلاح اصلاح کارې ده کما قال الله تعالی فمن یغسو زین له سوء عمل چې خسته شوی در لپاره بد عمل ده فرآه هغه وګوري حسنا خسته بد عمل ورته خدای خسته کی شیطان الا انهم د دوی د جواب رد دی الا خبردار انهم یقینا دوی هم المفسدون هم دوی فسادګری دي ولکن لا شرون لیکن نه پویږي دا دیات مخ کی سره رب سره دا به ذکر شي رد لما ادعوه رد هغه سده چې دوی د صداوه کوي ابلغ رد ډیر بلیغ رد مبالغه والا رد پې کوي دویم باس پا دی رد کې د مبالغه 15 وجوه دي په پوښتنه تا 15 تاکیدات دي 15 تاکیدات بیان اول تاکید للاستیناف ذکر دا جمله مستانفه ده په پوښتنه دا یو شو او جمله مستانفه کې سوال را معاد شي او جواب هم بیا ذکر شي نو مبالغه پکې زیاته شو یو تاکید دویم و تصدیره بحرفه تاکید او جمله مصدره کړي د په دوه حرفونو د تاکید ا دوه حرفونه د تاکید یو الا ده یو ان ده ا دوه حرفونه د تاکید څه دي یو الا ده الا المنبهه چې خبرداري ورکوي په تحقیق د ما بعد سره ولی فإن حمزه الاستفهام التي هغه حمزه چې د استفهام د پاره د لیل انکار د انکار د پاره ده اذا دخلت علی النفی چې کله په نفی داخل شي الا کې د حمزه استفهامیه د انکار د پاره په نفی داخله شوی د چلا ده افادت تحقیق دا پیدا کوي د تحقیق او د تاکید کرا ونذیر الیس ذلک بقادر معنا دا چې خ قادر دی ولذلک دی وجنا چې دا الا د تحقیق د ما بعد د پاره ده لا تکاد تقول جمله بعد قریب نه ده چې جمله دی پس دین واقع شي الا مصدره بما تلقى بها القسم مگر مصدره به په غصبانه چې په سبانه قسم مخامخ کیږي په پوښوي نو ګوري الا انهم هم المفسدون ان ترستراغ لکنا و اختها اما او خور د دې اما ده د الا و اما الا و اما پوښ تاسو په دې هدایت نه هو کې ویلي چې ته ویلي ګروپي الا و اما دا په تاسو ویلي دي کتاب خیالي هدایت النحو کې ویلي دي التوي چې اما بیا په دغه جمله اسمیه هم داخلي او دا غیر لپاره مثال ورکړی څه کوم مثال ورکړي ها اما والذي اضحك وابكى والذي احيا وامات دا مثال دلته ازما په خیال باندې هدایت النحو مولا لک صحوه شوی ځکه جمله اسمی مثال دا ورکړی دی اما والذي قسمیه ده کړه قسمیه دا چا پورې متعلق یو قسمو پورې دا جمله فعلیه ده او که جمله اسمیه ده فعلیه ده او دا د جمله اسمی په مثال کې ورکړي په پوښتنه نو اما چې کومه ده اخته ده چا ده ما ډېر تاسو نوم کړی دی او ډېر ځ کتابونه هم کتلې خو د دې جواب راته نه دی ملاو شوی دا مې تاسو له ځکه وکړه که چېرته ته ملاو شو یا کومه شرحه مرحه کې وکتله دا موبایلونو والا تکړی دا موبایلونو غټو موبایلونو والا طالبان دوی پیدا کوي دوی بس درز کتاب پکې راوړی که چېرته کتاب میتاب په دې موبایل کې وګورئ یا بل څه کې چا نه تپوس وکړئ که چېرته هم د دې جواب پیدا که بیا ما ته ووایه
صحیح شو انشاءالله سوال باندې پوه نه شوې نو جواب به راته پې پوه شئ دا وخت کې مخکې ما ویلی وکړه ویلی مې وکړه خو چا جواب نه دی پیدا کړی کړم تاسې پیدا کړئ ما ته نه راځي ښه سوال بالا وی چې ما ته راتلی ما ته د دې جواب نه راځي تاسې پې پوه شئ که راځئ احتمالات پکې ذهن کې راځي خو جواب نه راځي تاسې به جواب پیدا کړئ انشاءالله ها بالکل ها اجتهاد پکې وکړه کم ځای دی دویم عماده التي هي من طلایع القسم چې هغه د طلایعو د قسم قسم په ابتدا کې راځي لکه دغه شعر چې کم دی ای و اینا ای دا اینا په کم ځای باندې عطف کوي دې ځای باندې و تصدیره بحرفی تاکید ذهن پیدا کړ دویم تاکید دا د پالا انه نسیدین دی جمله کې یو چې تصدیر د دې په دو حرفونو د تاکید سره کړی یو حرف چې دی الا دی او دویم حرف ان دی المقرر للنسبت چې مضبوطون کې د نسبت دی دریم تاکید و تعریف الخبر خبرې پکې معرفه راوړی چې المفسدون څلورم و توسیط الفصل په منځ کې فصل راوړی دی هم لرد ما فی قولهم انما نحن مسلمین ځکه رد کړی دی هغه څه چې د دوی په قول کې انما نحن مسلمون تعریض و مؤمنانو ته مؤمنانو ته تعریض و چې فساد تاسې کوئ موږ خو منحصر یو په څه کې په اصلاح کې اصلاح والا موږ نه غیر بل څوک شته نه نو یعنې تاسې فسادیان یې مؤمنانو ته به وي پنځم والاستدراک کې کړی دی په لا یشعرون سره اخره کې لا یشعرون ذکر کې چې دوی پوهېږي نه نو دا رد پې راغی پې پوه شئ داسې فیصلې کوي او پوهېږي نه ناپوهه سړي به څه فیصلې نو لا یشعرون دا مطلب څه دا پنځه طریقې پې د رد وکړي بس